یوه ښځه ده د هغې خاوند مړ شو بیا بل خاوند و نو په جنت کې به ده د کم خاوند سري قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه او ډېرو مفسرینو حضراتو هغې اقوال مختلف ته علماء کرامو ذکر کړي دي چې دا موسی علیه السلام یو ورځ تپوس کړی د الله جل شانو نه چې یا الله یو ښځه ده او د هغې خاوندان یو خاوند یې مړ شو بیا بل خاوند وکړو بیا بل دا به د کم خاوند سره یو روایت کې دا راځي چې دا به ړومبي خاوند سره او یو روایت کې دا راځي دا اسرائیلیات دي اسرائیلیات یو د روایت کې راځي چې ړومبي سره به وي بلکې به راځي چې آخره کې به وي د ټول نه بهترین څیز هغه دی چې قرآن مجید په سورې زخرف کې ذکر کړی او زمام دغه خبره خو ده چې الله جل شانو فرمایي ولکم فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین وانتم فیها خالدون څه چې زړه غواړي هغه به وي څه چې زړه غواړي هغه به وي نه که ړومبی خوښي ړومبی او که دویم خوښي دویم الله جل شانو قرآن مجید ولکم فیها ما تشتهیه الانفس ستاسو زړونه چې څه غواړي هغه به زه در کوم په جنت وتلذ الاعین او ستاسو سترګې چې په څه باندې هغه خوږیږي نه الله جل شانو فرمایي هغه به در کوم دغه خبره ټیک ته ښه ده نور اسرائیلیات دي نور روایت